سلام علیکم عزتمنو. د نیلمګور سره یو خلک په دوکه باندې دغه شانتې یعنی غلط کار وکړو. خو عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د سره زموږ هم دا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه د ډالۍ نشان ووایه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلمګور سره دې خلک یعنې څنګه دغه شانتې غلط کار وکړو. غلط کارونه په شل قسم باندې وي خو چې دې خلک دې نیلمګور سره وکړو دا یې ورسره داسې په بېله نمونه او په دوکه باندې یې ورسره وکړو. خو عزتمنو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته نه پوره معلومات ترلاسه کړئ. عزتمنو نیلمګور سره به دې خلک په موبایل باندې یعنی ګپ شپ لګولو. دې نیلمګور به چې ورسره دې هلک سره ګپ شپ لګولو نو روزانه به نیلمګور د دې هلک نه د موبایل کارت غوښتلو. دې خلک په ملاقات ډېر په خوشحالۍ باندې ورته ځکه چې دې خلک په نیلمګور سره ډېر ښه ګپ شپ لګولو او بار بار به ورته دا ویلې یعنې زه تا پسې کارډونه درلېږم خو ته وکړه چې زه دا کوشش کوم چې زه تا سره ملاقات وکړم. خو نیلمګور به ورته په دوکه باندې کله یو ځای ښودلو خو دا خلک غریب به یې یعنې په عذابولو. چې نن به هغه ځي ته وایه چې نیلمګور به ورته کوم هوټل ښودلو نو هغه ځي ته به چې دا خلک ورغلې نو نیلمګور به هغه ځي کې نه وه نو دې خلک به ورپسې بیا ټلیفون وکړلو. نو نیلمګور به ورته ویلې یعنې زما ته خو په لار باندې یعنې څه مسله پېښه شوه د دکې د وجې نه یعنې زه پاتې شوه خیر چې سبا له به بیا درځمه. نو په سبا باندې به ورته بل هوټل وښودلو چې دا خلک به چې هغه بل هوټل ته م ورغلو نو په بل هوټل کې به هم دا نیلمګور نه وه. نو بیا به ورپسې دې خلک ټلیفون وکړو او ورته به یې ویلې یعنې ته ما سره اخر داسې ته ما سره اخر څنګه داسې دروغ وایي ولې چې ته چې څه غواړې او هغه زه تا ته درکومه. تا چې څومره کارډونه غوښتي ما تا ته درکول دي خو څه کول تا ته ما یعنې دروغ نه دي ویلي او ته ما ته همیشه دپاره یعنې دروغ وایي. نو اخر پې نیلمګور پې زړه خوږ کړلو او ورته ویلې چې پلانکي ځي ته راشه زه به تا ته هغه ځای کې ولاړه یم ملاقات به وکړو. نو خلک ورسره دا خبره ونه منله ولې چې د ولاړې کار خو نه کوو چېرته کې به نو ګپ شپ به ولګوو. نو نیلمګور دې خلک ته ویلې زه صحیح ده ستا د مرضۍ ځای ته وښایه او زه به درشمه. نو خلک یېرېدو داسې نه چې دا ځان سره خاوند راولي او ما دلته کې وټکوي. نو خلک چې د څه خبرې نه یېرېدو نو هغه شانتې کار یې ورسره وکړو. نو دې نیلمګور هلک ورته ځای وښودلو او نیلمګور ورغله سره د خاوند نه چې ورغلې نو دا خلک ته دې خلک سره چې نیلمګور ځان نه کېناستله او ګپ شپ یې ورسره ولګو. نو دې خلک ورته اخر غلطې خبرې ورته شروع کړلې چې کله یې ورته غلطې خبرې شروع کړلې نو د نیلمګور خاوند ورباندې د پاسه راغلو. که د ورباندې د پاسه راغلو چې نیلمګور ځان سره خپل خاوند یعنې راوستی و په وهلو باندې یعنې دومره زخمي کړلو او بیا یې یعنې تانوي پولیسو ته حواله کړلو. عزتمنو دا خلک اوس په جیل کې پروت دی. عزتمنو هېڅکله پردو ښځو سره په موبایل باندې خبرې اترې مه کوئ او مه په چا باندې داسې اعتبار کوئ چې یعنې یا یې ځي ته ورشئ او یا یې خپل ځي ته راوغواړئ. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووایه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.